وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. زمارونو کلم چې په مسلمان باندې یو تکلیف یا آفت راشي دا عموما الله خپینو دا تکلیف راولي، خدا تکلیف دا ازمایشم وتوي او الله عذابم وتوي او رحمتم وتوي. درې سيزونه دي. اوسم بعد خلق وی دا ازمایش دی او کدا عذاب دی، سو کوئی دا عذاب دی کدا رحمت دی، سو کوئی دا پڑیرو نیکانو خلقم راغلی دی. نو یو د تاسو په دې پویم چې دا څه شی دی. لکه نن سبا په ټوله دنیا کې یو بیماری په خورېدو ده او هغې له دوی د کورونا وایرس نوم ایښودی دی. زما ورونو دا عموما یو آزمایشي آزمایش څه دپاره د عام مسلمان دپاره او د عام انسانیت دپاره یو آزمایش یو ابتلا ده چې ته په دې سخت حالت کې ما ته رجوع کې او که نه کوې. مسلمان په دې سخت حالت کې ما ته رجوع کوي که نه کوي او هر سړی دې په زړه لاس کېږدي چې زه خو ګناهګار یم، دا زما د ګناه د وجې کېدی شي الله خفه شوي، نو زه د ګناه نه توبه وباسم او که نه امتحان شو. او کافر دپاره هم یو ازمایش دی چې ته خو زما نه ډېر زیات لرې، لږ سوچ وکړه خپل ځان ته وکړه د کائناتو ته وکړه، حق ته نظر وکړه مکه مسلمان شه. کله چې په مکه مکرمه کې د مکې خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات تنګ کړ، نو حضور پاک د خولې نه هغې ته یو خیره وخته چې خدای په دې د یوسف علیه السلام د زمانې په شان قات راولي. اللهم علیک بقریش او اللهم اجعلها سنین کسنی یوسفا. د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کوم قحط راغلی و هغسې قحط په الله راوله. دې دپاره چې دوی سوچ وکړي او دوی پوه شي چې دا عذاب خو په مونږ په دې وجه راغی چې مونږ په دې پیغمبر پورې ټوقې وکړئ، دې م ونه منه، د شا باندې م لرې واچو، دله مری ګریوان ته لاسونه او څادرې ور واچولې او مسلمان له م ډېر لوی تکلیف ورکړه. کیدای شي په دې عذاب په دې ازمایش دوی د خپل کفر نه او د مسلمان خلاف سازشونو نه توبه وباسي، خو هغې توبه ونه ویسته. اگر چې دې زمانه کې رسول الله مبارک ته رجوع کړه چې ته الله ته سوال وکړه چې خدای دا قحط ختم کړي، هغه دعا هم وله غوښته چې الله دا قحط پې ختم کړي، خو الله ورته قرآن شریف کې وفرمایل چې زه به دا تکلیف ختم کړم قحط، خو ګورې دوی سمیږي نه، بیا به هم دغه چل کوي چې مخکې کم کړی دی. نو بیا الله په بدر کې راونیول او غټ غټ سرداران او یې ولته مردار کړل. دقه رنګې زما ورونو دې زمانه کې دا کافران انختی دی او اسلام پورې ټوکې ټقالې شروع کړی دي. څوک د حضور پاک خاکې جوړوي، د هغه نقشې جوړوي او د نبي علیه السلام ذات اقدس پورې ټوکې کوي. او تاسو ولیدل د کافرو ملکونو کې قرآن شریف رالی او خپې پې د پاسه ایږدي او د قرآن بې عزتي کوي. او تاسو ولیدل چې مسلمان سره څومره ظلم شروع دی. د مسلمانانو ماشومان بچي راغشتي دي او په ځمکو ټینکونو ته یې غورځولي دي، ماشومان بچي او دریابونو ته یې غورځولي دي او په کونډو کې کبانو ته اچولي دي، کبان پرې رانیسي. الله پاک دا غي مسلمان د پاره شهادت شو، لیکن
لکه څنګه چې د حضرت یاسر د پاره شهادت شو، د حضرت سمیه د پاره شهادت شو، هغه کافر ته اوس هم الله یو تنبیه ورکوي. ګوره دومره هوښیاران او سوچ کې بیا هم پراته دي چې تاسو پرون ولیدل چې په امریکا کې د هغوی چې کوم اجلاس و د قرآن شریف تلاوت یې پکې وکړ، او تاسو ته دا پته مو لګېدله په نیوزیلینډ کې هغې لګیا دي او چغې ووالې او بانګونه یې وویې، او په هغه ملک کې چې یو وخت کې د مسلمان مرکز و او هغه ملک باندې چې دا کله وبا راغلې ده، نو هغه ملک اندلس او دغه علاقو کې وی بیا لګیا دي بانګونه په جوماتونو کې شروع کړل. یعنې پته ورته لګي چې ګورې د خلاصۍ شی دغه دی، پته ورته لګي چې د خلاصۍ شی د قرآن شریف دا تلاوت دی او قرآن ته رجوع پکار ده. نو د دغه کافر د پاره هم یو عذاب هم دی، هغې دپاره یو ازمایش هم دی چې ظالمانو مسلمانان او د ګناهګار امت دپاره هم یو ازمایش او ابتلا ده چې ته اوس هم توبه وباسې او که نه وباسې، الله ته رجوع کې او که نه کې. او د نیک سړي دپاره رحمت دی. نبی علیہ السلام د طاعون متعلق فرمایي چې د رجز عذاب دی د بدعمل دپاره او د مسلمان دپاره رحمت دی چې په دې مرګ څوک مړ شو نو هغه له د شهادت اجر خدای پاک ورکوي. نو رحمت هم شو د مسلمان دپاره، د نیک سړي دپاره، د شهید ته جوړېږي، او د الله عذاب هم شو د هغه چا دپاره چې بیا هم څوک توبه ونه باسي، الله ته رجوع نه کړي، یا کافر دپاره. او یو ازمایش هم ده چې ته په دې ازمایش کې څه کوې. زما وروڼو په کار دا دی چې داسې وخت کې مونږ الله ته رجوع کړو، مونږ خدای ته ژړا وکړو. دریاب چې کله په سر راشي او کله کور نه د نتو شي نو بیا په ژړاګانو په توبو کار نه کېږي. دریاب چې راشي بندونه که ته تړې بیا بند نه تړلی کېږي، د مخکې نه به د بند ضرورت محسوسوي چې دا دریاب لا راغلی هم نه دی او ته پوه شې چې باران دی او دا کنده راځي، دا سین راځي، نو ورېږه مخکې نه ورته بند وتړو چې کله راشي نو بیا په بندونو کار نه کېږي. بیا به په یو څیز کار کېږي چې رب العالمین ته رجوع به کوې، جاړې به خدای پاک ته چې کوم ذات د عذاب راوستی دی چې هغه ذات د عذاب ختم کړي. نو زما وروڼو خلک څه کوي؟ خلک نن په کورونو کې کېناستل ټیک شوه، په هدایات و عملو شو، لیکن ګناه ته خلک پرېوتل. څوک په لډوی نښتې دي په خپل بیټک کې او په کور کې دننه، او څوک لګیا دي په فیسبوک کې فلمونه ګوري. فیسبوک ته خلک پرېوتل، ګناه ته خلک پرېوتل، او څوک لګیا دي او په نېټ باندې ګندونه ګوري. نو د خدای له غوسه ورځي بیا دې سره که نه ورځي. یو څیز به کوو چې هغې ته توبه استغفار وایي، الله ته رجوع کا. نو الله پاک د مسلمان په توبه بیا خوشحالیږي او ګناه ورته معاف کوي. الله پاک قرآن شریف کې اعلان کوي، قل اوایا ای زما محبوبه د خپل امت ته، چاته ووایا، نیک ته نه، نیک ته مه وایه، نیک دی واوري. قرآن ټولو دپاره دی، خو دا اعلان خاص یو کس دپاره دی، دا نتیجه وروسته د یو کس دپاره ده، نور قرآن د ټول مخلوق دپاره دی. ووایه چاته، یا عبادی الذین، اے زما بندگان. گناهګار انسان ته اعلان وکړه، گناهګار ته الله څه وایي؟ یا عبادی، اے زما بندگانو. کومو بندگانو؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، هغه بندگان چې ځان سره زیاتې کړي دي. اے گناهګارانو، یا ورته څه وایي؟ زما بندگان یې ګورئ، یعنی الله دلته هم رحم وایي، ګناهګار ته مخکې وایي یا عبادی اے زما بندگانو. څومره د مینې لفظ دی، یا عبادی اے زما بندگانو. کم بندگان؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، هغه بندگان چې په ځان یې زیاتې کړي. په ځان ظلم دی، د خدای خلاف ځان سره ظلم دی، د خدای دشمنی ځان سره ظلم دی، ګناه ځان سره ظلم دی. نو اے زما ګناهګارو بندگانو، اے ظالمانو بندگانو، اے چې په ځان مو ظلم کړی دی بندگانو، لا تقنطوا من رحمت الله، د خدای د رحمت نه مایوسه کېږئ مه. اوهو پکار خدا و چې ګناهګارو سم بم کم، ګناهګارو عذاب ته به مو لېږم، ګناهګارو دوزخ کې به مو منډم، ګناهګارو عذاب به راولېږم. نه بیا درته څه وایي؟ لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مایوسه کېږئ مه.
دا مو چې ما ګناه وکړه ما به خدای وبخي او کنه ما ګناه وکړه ما به الله معاف کړي او کنه نه مه مایوسه کېږه ان الله یغفر الذنوب جمیعا چې الله غواړي ټول ګناهونه ته بخي انه هو الغفور الرحیم الله بخونکی دی او داسې طریقه سره بخل کوي الغفور چې پریدي بیا نه ټول درته بخي پریدي بیا نه معاف دې تم نه ګوري چې دنه تپوس وکړي چې دا ګناه دې ولې کوله او الرحیم د بخشش نه پس مزید رحم هم در باندې کوي توبه باندې الله ډېر خوشحالي او چې مونږ الله ته رجوع کړو مونږ الله ته توبه وستا مونږ توبه نه بس مونږ مستی کوو په دې کې بیا خلک بعضې د کورونا پورې ټوقې کوي او ټقالې کوي لطیفې جوړوي دې پورې خنداګانې کوي دې پورې او خنداو کی او لطیفه جوړه کی الله قهر نورم په جوش کې راځي او چې توبه دې وایستله نو الله پاک ډېر مهربانه دی رب العالمین فرمائی حدیث قدسی دے نبی علیہ السلام فرمائی چې الله فرمائی اے بندگانو کستا گناہ دا دے اسمان دے غاڑو تو رسیگی ستا گناہ دا اسمان دے غاڑو تو رسیگی لو بلغت ذنوبک عنا دا اللہ اسمان دے غاڑو تو رسیگی او شرک دی نہیں کرے شرک دی نہیں کرے معافی دی وقتا ټول در تباخم اس پروا میں نشتا نه د چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم نه چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم ته درته ټول هر څه بخم خو بنده لږ خو ماته سر ښکته که بنده لږ خو یو پوټې وګوره چې دا عذاب په ما ولې را روان دی دا ازمایش په ما ولې دی دا تکلیف په ما ولې دی خو ما الله خفه کړی دی که قسم په خدای الله د مور نه په بچي ډېر مهربانه دی مور په بچي دومره مهربانه نه ده څومره چې الله پاک په خپلو بندګانو مهربانه دی نو بیام چې بندس مور زوی سرکشه شي نو پلار ټوپک راوړي ډسې وباسي چې زوی سرکشه شي نو جیل دی ورکي حکومت ته وایي خېونه به دا سرکشه دی چې سرکشه شي د کور یې وباسي جایداد نه محروم کړي د ما په مخ مه لګه زما په قب ما مرګ نه پس به زما مخ ته هم نه ګورې جایداد نه یې وباسي کور نه یې وباسي چې سرکشه بچي وي چې سرکشه نی سرکشي نو بیا پلار ګزاره کوي ورسره سرکشه چې نه پلار گزاره کوي نه مور گزاره کوي چې بنده سرکشه شو بیا رب العالمین هم گزاره نه کوي دا سرکشي ده چې ګناه کوم معافي نه غواړم دا سرکشي ده چې ګناه کوم او معافي نه غواړم ګناه کوم او چې خدای مې راونیسي نو زه بیا د الله پاک نه معافي نه غواړم نورې ورپورې ټوقې او خنداګانې کوم دي ته سرکشي وي توبه به وباسو په توبه به الله دا بیماریم ختمی دا کورونا هم ختمی دا راوستی خدای دا او لرکی به رب العالمین زمارونو نن ټوله دنیا جام ده ګورې د خدای عذاب ته نه امریکا اوس ټینګېدی شي نه لندن ټینګېدی شي نه فرانس ټینګېدی شي نه اټلي ټینګېدی شي او نه نور ملکونه ټینګېدی شي نن ستا دې حد ته بادشاهان رسېدلي دي بادشاهان چې موږ سره لاس مه میلاوه ہے کوټو کې کښېنئ نن بادشاهان دې ته ورسېدل وزیران او گورنران دې ته ورسېدل چې دفترو ته هم راځئ په خپلو کورو چوټي شوه چوټي سکول ته هم مځئ چوټي شوه ګاډي هم بند کړئ پلین کوچ کې هم مه ګرځئ بس کې هم مه ګرځئ مهرباني وکړئ کور کښېنئ کور ته به ډوډۍ درځي خو بار مه روځئ دا د خدای قهر یره ده که نه ده الله غصې ته څوک نشي ټینګېدی دې نه مه یارېږه باره او زما کور خو په غر د سیلاب نه بچې مه دې سیلاب سره څه کوې او زه خو به سپری به وکړم او د ماشو نه بچ شم د ډینګي نه به زه بچ شم څادر به واچوم دې سره څه کوې خدای دې دې نه زیاتی دې نه بل قهر راغی هغې سره بیا څه کوو داسې قهر د خدای راغلی دی چې نن دې مړې چې وشي په دې کې لمبولو ته هم دته نه پرېږدي پلاسټک کې د لبن کې لمبولو ته هم دته نه پرېږدي جنازې ته دې هم نه پرېږدي جنازې ته مجت نشته امام بال ته ولاړي مقتدي به یول ته بل بال ته ولاړي او کنده کې خخ کې داسې لکه د مردارې په شان زمارونو الله ته رجوع کړي الله د مسلمان په توبه ډېر زیات خوشحالېږي بخاري شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې په یو اس باندې سوري او په دې اس د ټول خوردنوش خوراک سامان اوبه هر څه پراته او دی یو صحرا ته لاړ دی ستړی شو د اس د کوز شو د خوراک سامان اوبه هر څه په اس پراته دي چې دی کله ستړی شو
او د اس نه کوشو نو دله خوب ورغی وده شو چې دی را پاسېده نو اس یې نو اوه خدای اس نشته اوس به څه کوم زه خو د دې بیابان نه وتیم نشم دا خو ډېر اوږد بیابان دی دې کې خو زمري شته دې کې خو ماران شته خماران شته دې کې خو هر قسمه شرمخان شته اوس به څه کېږي دې غریب اس پسې منډې وایي اس پیدا نه شي نه اوبه شته اوبه په اس ولاړ نه خوراک شته خوراک په اس ولاړ دې د جون نه مایوسه شو ستړی شو وږی شو تږی شو جون نه مایوسه شو او منډې ووالې خو اس پیدا نه شو دی راغی خپل ځای له او په دې سوچ کې دی چې مرم خاصې مرم راشه دی خپل ځای کې به سملم که په دې خوب کې چې ته سا رانه ووته خو چې دی څنګه په دې خپل ځای له راغی او سمله اوده شو او ناګانه سترګې وغړولې اس ورته خوا کې ولاړو د اس زر د واګې نه ونیوه او چې ویې کتل او مقره د خوراک او سامان پې پروت دی جون ورته میلو شو جون خوراک ملو شو اوبه ملو شو اس ملو شو دی دومره خوشحاله چې د خوشحالۍ نه دی وي اللهم انت عبدي وانا ربک الله ته مې بندی زه دې رب یم نه په غلطۍ نه خولې نه ووتل د خوشحالۍ نه د خوشحالۍ نه که داسې په غلطۍ ودي سړی پې نه کافر کېږي دومره خوشحاله دی چې وي الله ته مې بندی زه دې رب مطلب دا ته مې رب زه دې بندی یم او په ما مهربانه شوې وی دا سړی په دې اس موندو چې څومره خوشحاله دی الله د مسلمان په توبه ردي سړي نه زیات خوشحالي الله لیکن مونږ توبه نه وباسو مونږ هسې د قصده توبې وباسو توبه 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 دا د قصده توبې دي توبه دې ته وایي چې زه به دا ګناه مې نه وې کړې ستومانتیا الندم توبتون دا مې نه وې کړې څه خبه یو دویم آینده له به قصد کوم چې دا ګناه به نه کوم او دریم دا به سوچ کومه چې الله دا تو په دې ګناه خو ته نیول کې خدای ما ونه نیسي په دې ګناه باندې درې خبرې صبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندمه آیت به استغفار ما ډېر خلک لاس کې تسبیح او په خولې توبه توبه اړه کې هماغه ګناه پرتی شیطان وي د خمې غرق کړی خمې برباد کړي خمې غرق کړي او خمې برباد کړي نو زما وروڼو توبه به وباسو خو په سچه توبه به وباسو الله بل لار زموږ نشته موږ څوک الله سره د الله عذاب سره هېڅ هم نشي کولی هېڅ هم موږ نشو کولی موږ به توبه وباسو رب العالمین ته په سچه به رب العالمین ته توبه وباسو چې الله پاک دا چې څه دي دا به زموږ د ګناه د وجې نه وي الله موږ په دې معاف کړي او خدای ته توبه به وباسي الله په توبه بیا خوشحالېږي زموږ د علماو لیکلي دي یو سړی ګناهګارو د مکې شریفې نه ګیر چاپېره طواف کړ د بیت الله نه په مکه کې د طواف کې دا لبیک خو چې سړی شروع کی نو چې کله بیت الله مونږ په امام صاحب په مذهب حجر اسود ته ورسېږي لبیک بند شي دا خو هغه لبیک دی چې د حرم سره څوک شروع کی هسې د ذکر په بنیاد که سړی طواف کوي او دی پکې لبیک وایي نو څه منع نه دی د ذکر په هغه لبیک نه د ذکر په لبیک اللهم لبیک خدای دې تا ته حاضر یم نو دا سړی لګیا دی طواف کې خلک بعضې وخت کې په الله ته په چوک کې راشي نو په زور هم الفاظ د خولې نه وباسي د وی لبیک یو نیک بزرګ سړی دی او سره خوا کې روان دی چې د به وی لبیک د بره نه به اواز راغی لا لبیک لا لبیک دا نه قبلېږي نو دې بزرګ تپوس وکړو د دې سړي نه وی ته دا اواز اورې چې تا ته کېږي وی یو تا خو چې د کو هغه زمانه کې دومره رش نو دا اورم وی دا د کله نه چې کله نه چغه هم د لبیک وی لا لبیک نو دی ورته وی بیا سله دا لبیک وی چې نه قبلېږي نو خواري سله کې کړه څه دپاره کې بیا کې نه پاره هم د تصفا اعلان راځي چې نه قبلېږي او ته وایي سړی وی ما خو ګناه کړی د ډېر لوی ګناهګار یم او د خدای دې کور له راغلی یم او زه ورته لبیک ویم نو دلته خو واقعي نه قبلېږي ځکه ما ته اواز راکوي چې نه قبلوم نو ته راته بل دروخوایه چې هلته لاړ شم هلته ورته لبیک چغې ووایم ما ته خو دا در معلوم و دلته راغلم دا بیت الله د خدای کور دی دا در معلوم و دلته رالم چغې ورته وایم دلته یې نه قبلېږي بل وخایه بل خوا ځمه پرېږدم نه زه به دقه چغه وایم چې لبیک لبیک الله تا ته حاضر تا ته حاضر تا ته حاضر چې دا ټکې ووې نو د بره نه چې بیا دې نه پس د وی لبیک نو بره نه به ورسره فرشتې اواز کو لبیک لبیک ګوره بنیادي څه دقه دی
توبې مقصد دا دی چې لکه عاجزي راوله خدای معاف کې که نه معاف کې زه به تا ته سجده لګوم الله بخې که نه بخې زه تا نه معافي به غواړم الله که شړی ستا د در نه نظم نو عالم وی په لاره روان و یو ماشوم مور راویسته د دروازې نه بار دیکه کوي رخشه اخوشه دی ماشوم د مور ډیره زیاته نافرمانی کوله لږه نه ډیره زیاته نافرمانی مور ورته نصیحت کو خدا ماشوم نه سمیده اخره کې د مور دی ماشوم د کور نه بار راوست وی تا مال لشین کړه دی راله پوخ کو زه مکه وته کوم زه کوا ته زه نه کوم زه خو دې برباد کړم مال خو جون تباک اوزر کېږه چې زما د کور ته بیا را نشي زه خپل کار کوه دا ماشوم داسې سمند دی لاړ او دا ماشوم جاړي مور ورته ورجلنده که دا ماشوم واپس راغی چې واپس راغی نو هغه د درشل د پاسه سر کېښوده او جاړي وده شو لږ ساعت پس مور څه کار پسې راووته چې دروازې کلو که چې وکتل نو ماشوم اقه سلګۍ په خوب کې وی او سترګو نه اوښکې روانې دي او په درشل د پاسه سر ایښودی دی د مور رحم خو جوش کې راځي که نه نافرمانه بچي وي د مور خو مور ته چې کله دې سر ښکته کړي نو مور ډېره رحم دله ده هغه ماشوم یې راوچت کړو د سینې پورې جوختونې وه بچې ما څو ځله پوه کړئ نه ځې که نه ما خوشړلې خو لا نړې هم دې در کې بیا ما ته پرېوتې سینې پورې جوخ کو ښکلی کو خاورو سره یې اوچت کو خپل کور ته یې بوته عبرت ته دې نه واغېسته او ما به الله شړي د الله شړل سري ما به ناجوړه کوي ماله ما بیماریم راولي تاله به زویم وجني تاله به رورم وجني تاله به مورم وجني ته به په خپل خیر شر نه پوهېږې الله به پوهېږي تا باندې به غل راشي خزانه به هم دنه یوسي تکلیف به هم دله راشي خو ته به د هغه ماشوم په شان چل کې زی به خو واپس به راځې په درشل به سر لګې دا نه چې ځه خپل کار کوه مورې چې ته مصري سره به کار کومه ځه چې ته لار به جارو کوم چا سره به نوکري کوم په تام شړق پرې وځه نه دا بچې لاړ هلاک شو برباد شو تباه شو واپس راشه په درشل سر ولګوه واپس کېنه او رب العالمین ته سر ښکته که الله معافي غواړم الله که ته ما ځان نه شړې نظم الله که ته ما لرې کې نه لرې کېږم الله که تا په ما تکلیف راوست بس خري کړي دي الله که تا ما نه مال بغل راغی بل شی راغی بل شی تکلیف دې راکړه هر څه چې را سره کې خو ستا دا در نه پرېږدم قسم په خدای د دغه مور نه د خدای رحم ډېر زیات دی موږ سر ونه تخته نن موږ خنداګانې کوو په دې ویرس پورې ټوکې ټقالې موږ لوبې کوو نن دې پورې موږ خنداګانې کوو دې شي پورې زمارونو ګورې بار ملکونو سره اسباب شته موږ سره نشته بار ملکونو سره هر څه شته موږ سره نشته ګورې د بار ملکونو جدا سسټم دی ستا د ملک جدا سسټم دی دلته به خالص حکومت د غم نشي کولی هلته هم نشي کولی خو د بیا هم هغې سره څه اسباب شته پیسه هم شته دولت هم ورسره شته ستا ملک خو مخکې نه قرضدارې را روانه دی قسم په خدای که د صدر وزیر اعظم گورنر وزیر اعلی او بل څوک بچکی به دې څوک الله عبرت بالو الله ته به رجوع کوو او چې الله ته رجوع کړه نو ان الله یغفر الذنوب جمیعا نو زمارونو الله پاک ته چې بنده رجوع وکړي نو رب العالمین یې معاف کوي بخاری شریف کې یو حدیث دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بنی اسرائیلو کے یو سڑیو ډیر زیاد گناہگارو انتہائی گناہگارو نو آغا چې کله مړ کېده نو آغا وصیت وکړ خپلو بچو ته بچی راغونډ کړل نو لاول دی بچو ته وایي چې زه څنګه پلار یم نو هغې وایي چې بابا ته خو ډېر ښه سړی نه ما تاسو سره چې ته څه بد زیاتې نه بابا تا خو زموږ ښه تربیت کړی دی او پلاران هر څنګه خو ستا نه ښه پلار بل نشته دی وایي ښه بچې زما مرم زما یو وصیت دی زما یو خبره به منې وایي بابا چې ته څه وایې نو دا پلار ورته وایي چې بچې که زه مړ شم ما ډېره لویه ګناه کړې زه الله ته نشم مخامخ کېدی نو تاسو دا مهرباني وکړئ
چې زما دا چې زه مړ شمه نو زما دا لاش به تاسو وسوځوئ او چې دا وسوځوئ نو دا بیا چې کله ایرې شي دا اډوکې خوټه کوئ چې ښه ایرې شي نو نیمې ایرې چې ښه تیز بادي په کمرواز نو نیمې په دریاب اونولې او نیمې په دې وچه اونولې اوهو بابا د ګناه د پاسه د ګناه وصیت کې د جرم د پاسه جرم دا څه کې وی بچې بس که دا کا اسم ګناهګار خدای سوځوي که نه نو که دا زه نشم مخامخ کېدی رب العالمین بس هغه دا سوچو زړه کې د دې نه دا معلومیږي چې بس که په دې مې خدای چې توبه ښي چې یاره زه بس ځان یې روک که روک صحیح یو ساده سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بچو نه ښې وعدې واغېستې او چې کله دې مړ شو نو بچو ورسره همغه چل وکړه ویسوله نیمې خاورې وله په اوبو کې وشیندلې ایرې او نیمې په دې وچه چې کله تیز باد زمارونو الله نه اسم نه غیبېږي هېڅ شی د خدای نه غیب نه دی الله پاک هغه ایرو ته حکم وکړه راغونډې شي راغونډې کړئ او واپس یې تېرې جوړ کړو مخامخ یې ځان ته ودرو وی بنده دا دې ولې کړی جرم د پاسه جرم او ته څه وایي او ته وی الله من خشیتک یا رب بخاری کې راځي صرف ستا نه یریدم دا چل مې کړی دی الله تا ته نشم مخامخ کېدی ما وی د راشه ځان روکه که په دې د الله پرېږدي چې زه بس جنت نه ورکوم خو پرېږده بس دغسې ښه دی د یېرې ښه دی من خشیتک یا رب وانت ته ښه پوهېږې چې ما ستا د یرې نه دا کار کړی وی رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړه چې واقعي دا سړی چې مړ کېده ما نه ډېر یېرېده چې ما ته به الله څه کوي زه خو ډېر ګناهګار یم پړه کې زما یره پرته وه لہٰذا اس نیکي نشته ګناهګار دی ما وبخه د جنت ته ګوره چې تا پړه کې یره راغله دا توبه ولې سړی وباسي الله سړی وباسي چې په سړي یره راشي که نه یره چې نی راغلی بیا توبه څوک نه وباسي پړه کې یره راوله چې دا دومره لوی تکلیف دی که دا زما کور ته را دننه شته به کېږي دی کې ګورې دام نشته ټیک ته دام یو احتیاطي تدابیر دی چې دا چاته دا بیماري لګېدلې هغه د خلکو نه لرې وي لیکن زمارونو په دا ړومبي دل په دا اوس یو ځای کې واورېدل چې پلان کې یو کلی چې آیات کو چې هلته یو مریض د کورونا وایرس پیدا شو نو هغې ته خو د چین نه څوک نه دی راغلی نه د ایران نه څوک راغلی نه د سعودي نه څوک راغلی دا بیماري ړومبي سړي ته چې ولګېده چاره طرف نه ورته ولګېده چا طرف نه ولګېده اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس شو کنه وی داسې خشته وخاني یو خارښتي ورسره ګډ شي ټول خارښتیان شي هغې وفرمایل لومبي ته چا راوسته دې نورو ته خو رده نه ولګېده لومبي ته چا راوسته الله نو چې کوم ذات دې لومبي ته کوم دا خارښ بیماري راوستې ده نو هغې ذات د دې خارښتي نه دې نورو ته هم ور منتقل کړه کنه اوس چې زه سوچ کې نو الله له به نو دا ګورې توبه وباسئ الله ته رجوع کې که په کور کې درته یو ماشوم ته ولګېده څه به کې او ماشوم سره به څه کې دا د لوی خو به لرې کې هغه کټ کې سمله دې ماشوم سره به مور څه کې یو بچي ته ولګېدله په یو ماشوم ته هغه سره څه کې ایسولیشن خو به ته دغه له به وکې ځان له به کې مشر سړی به یوه ماله نږدې شپږ فوټه کې مه راځئ د خیر دی ډوډۍ به ورته لرې ځای نه ورکې لیکن دغه ماشوم بچي سره څه کې دې ماشومې بچی سره څه کې دې سره به څه کې ګوره د خدای د غضب او د قهر قسم په خدای که څوک کې اسبابو باندې هم نشي پوره کولی اسباب کم دي اسباب مسبابو باندې نشي راټینګولی بیا چې خدای وغواړي بس الله به ختم کړي چې ونه غواړي نه ختمېږي ګورې کافر سره به ځان نه حسابې کافر نه خو آخرت دی که نه هغه دنیا کې یو شړق ورکړي ولا الله پکې یو حکمت وي یو حکمت نه ډېر حکمتونه ټیک به کړي ځه هغې کې څه خبره نشته خو مونږ خلک ګورې چې سړی قانون دا دی چې خپل بچی او پردی بچی په جګړه شي نو خلک هوښیار سړی کم نه ډب ورکوي خپل نه ډب ورکوي د مارونو الله ته به مونږ رجوع کوو خنداغانې به نه کوو ټوکې ټقالې به نه کوو دا خو مونږ وکړل که نه دا خو په اټ مارج باندې چې کوم عورت ماره چې شو هغه ټقالې مونږ وکړې که نه قرآن پورې اوس څه شوی هغه راودی که نه اوس ولې جدا کېږي مارچ لګیا ودل بیا وکړې که نه سرونه بربند مری بربند دی په دنیا کې دا لوبې وشوې
د خدای کتاب قرآن پردې پورې خنداګانې وشوې، د نکاح پورې خنداګانې وشوې، اسلام پورې خنداګانې وشوې، مولا پورې خنداګانې وشوې، خاون پورې خنداګانې وشوې، اوس بیا راټینګېږه. څه شو چې هغه وایي چې میرا جسم میری مرضی؟ څه شو اوس که نه ستا مرضي ده که نه؟ اوس راشه که نه بچ که که نه ستا مرضي ده که د الله مرضي ده؟ اوس به راته پته ولګي جسم ستا دی، مرضي ستا نه چلېږي. اوس دا ولې 6 فټ او 7 فټ کې د یو بل نه لرې ګرځې؟ ستا مرضي ده نو ولې کور ناست دی؟ روځه اوس که نه چې ستا مرضي ده او ستا وجود دی نو دا ولې دې په کور کې دننه او دا خپل وجود کېنو؟ اوس روځه میدان ته که نه روځه شابه خدای ښیي که نه ټک سره خدای ښیي. کافر ته هم ښیي او مسلمان ته هم ښیي چې دا مو آیه ظالمه وجود تعالی ما در کړی دی، مرضي پکې ستا نه چلیږي، زما به چلیږي. زه ونه غواړم هېڅ هم نشي کولی. الله ته به رجوع کوم. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه خو به چکر لګاو ګرځېده به نو یو بازار کې یو کوڅه کې ګرځېده نو یو سړي د یو ذمي ورته مونږ وایو دا چې کوم دا اقلیت والا دی اقلیت والا نو د هغې د کور نه یو سړي بوتل کې شراب راغشتي او چې څنګه راووت شراب ورسره دي حضرت عمر صاحب یې ولیده بس سړی په رب شو چې خدای دا خو امیرالمؤمنین په خپله ولیده د کبل ګواه وي نو ما به ګواه راضي کړی و چې یاره ما ګوی مه کوه یا څه یا زه په خپله رنګې هاتو ګرفتار شم دا سوچو عمر صاحب ورمنډه کړی هغه زر بوتل راواغېسته او څادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه که به دې بچ شم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولید چې لاس کې بوتل د شراب ونیول ترخ کې ونغښته مرګري ترخ کې سړي وجي څادر دی ویرو بس څادر کې څه دي وایي بوتل دی پکې نو بوتل څوک په بوتل کې څه دي وایي پی دی پکې یاره کله ته وایي چې ښځه پی دی پکې نو پی دی ترخ کې بیا ولې منډلې څادر کې لاس کې ولې نه نیسې وایي ګرم دي ویرو بس نو چې هغه خو ژرېده چې څادر یې څنګه راوایسته او پیر یې ایستل چې ډس شو بوتل ته په ځمکه پرېوت او چې په ځمکه پرېوته نو پی ته وبهېدل او بړاستې خېږي روان دي پی او بړاستې خېږي ګورم حضرت عمر صاحب خو ولید هغه ویل لکه دا څه ماجره ده ما خو ولیده چې شراب د سره یخ پخ بوتل و لاس کې او دا پی نه روان شو دا څه مسله جادوګر څه مسله ده هغه ته امیرالمؤمنین معافې مه که څه سزا راکړې وي نه معافې وایي دا ما شراب واخېستل دغه کور کې لاس کې وښه یخ پخ و خو چې ته مې ولیدې ویرېدم نو څادر مې توک او ترخ کې مې ومنډل خو چې تا ولیدم ما خدایه نن مې یو ساعتې زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل ګوتې به هم نه وروړم زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل نو الله زما توبه قبوله کړه رښتونې کړم دروغ مې وویل رښتونې کړم حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وایي وایي زه حیران په دې نه یم چې د دې شرابو نه د خدای پی جوړ کړل شراب هم یو سیال شی دی او پیم بدون کې سیال شی دی الله قادر دی خو په دې زیات حیران یم چې په دا ترخ کې درته ګرم چا کړل ګوره ګناهګار سړی دی چې توبه وواس شرابي سړی دی او توبه یې ویستله نو الله حیا مو ساتله د دروغو نه یم بچ که پیري پی شو ګرم دي بړاستې خېږي دا دی د مسلمان په توبه رب العالمین خوشحالیږي ما تاسو ته مخکې ویلي اوس هم درته وایم او دا خبره درته کوم احتیاطي تدابیر به بالکل کوو ښه موږ ته چې ډاکټران کوم احتیاطي تدابیر وایي په هغې به عمل کوو ډېر خلک وایي زه مړه که خدای کړي کېږي به کني نه 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 دنیا د اسبابو ځای دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته هجرت کوو نو په غار ثور کې 3 شپې تېرې کړې دي که نه د هغه نه غټ ایمان د چا و د حضور پاک نه مضبوط ایمان په دنیا کې د چا نه لیکن هغه پیغمبر دا ویلی شو که نه ابو بکر چې زه چې یاره خپل کار به کوي په خدای بروسه نه خپل اسباب استعمال کړل او 3 ورځې په غار ثور کې محفوظ ناست دی دا د خپل اسباب دي او حضور پاک فرمایي په کم چت چې دیوال گیر چاپیرني په هغې به نه سملې د احتیاطي تدابیر دي ولې هسې نه خوب کې ته ودې او راپاسې او ته به ګینې بعضې وخت کې په خوب کې بنده پاسې خیال یې نه او یا بدیکه ووایې لاندې پرې ونځې د احتیاطي تدابیر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې چې وده کېږې نو بجلی مړې کا دا ګوره احتیاطي تدابیر دي د بجلی ولې رڼا یعنې بجلی نه مو سرکټ شاټ کېدی شي
اور مړ کا اور نن سبا خلک په دې عمل نه کوي او ګیس ته کولو پاتې چې څومره مخلوق پکې مړه شو دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي نبی علیہ السلام په جنگ کې په احد کې 2 زغرې چولې دي 2 زغرې او د فتح د مکې په موقع هلمټ استعمال کړی دی او موږ تاسو ته څه وایي چې کلم تاسو یو لوښي کې اوبي نو سر پې بند کې کني یو ډکې پې د پاسه یو چوکه پې د پاسه یو لرګې پې د پاسه کېدی مشک وتړی خوله والا بنده کې دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي دا مشک چې دیوال تاویزان دي په ولاړه ته اوبه مسکه هسې نه په دې مشک کې دننه څه ګنده شي وي مری ته دې لاړ نه شي هسې نه اوبه در باندې ډېرې راتوي نه شي اوبه به هم ضایع شي او ته به هم لون شي دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر نو چې کوم احتیاطي تدابیر مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي نو مونږ به په هغې ګوره مونږ مولیان چې چاته یو خبره وکړو نو خلک پې عمل کوي که نه دغه رنګې ډاکټران په دې ښه پوهېږي چې هغې راته کوم احتیاطي تدابیر وایي په هغې به بلکل تاسو عمل کوئ که خیر انشاءالله العظیم بلکل چې هغې وي بار مروځئ خو په کور کې استغفار ووایئ توبه وباسه الله تا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفار وای توبه وباسه رب العالمین تا په کور کې د ګناه عمل مکوي که په دې خبرونه ګوره نو خیر دی وګورئ پې لیکن ډمتوب او ډرامې او فلمونه او سینماګانې دا پې مکوي تلاوت وکړئ د قرآن شریف په کور کې زیات تعداد سره په کور کې د قرآن شریف تلاوت وکړئ څومره چې درنه کېږي نو تلاوت د قرآن شریف په خپلو کورونو کې وکړئ او ذکر و اذکار وکړئ الله ته رجوع کې معافي د شپې پاسې رب العالمین ته جړاګانې وکړئ او خدای پاک ته وجاړئ چغې ووهئ رب العالمین ته وایي الله دا زمونږ ګناه ده او مونږ معاف کړي باقي د مانځه متعلق هم زمونږ علما کرام چې څومره دي کراچۍ نه والا تر د پېښوره پورې ټولو دا خبره کړې ده چې خیر دی په داسې وخت کې چې کم بیمار دی او کم مریض دی خو دی بالکل نه راځي مریضان چې کم دا 40 سال 50 سال نه زیاتی ټوخیږي یو انسان یا هغه ته د پیپړو بیماری د سانس د سا نه دی راځي هغه د خپل کور کې منځو کې هېڅ پروا نشته په یو موقع رسول الله مبارک صحابي ته ویلي دي چې اعلان وکړه الصلاة فی الرحال ایا الصلاة فی البیوت چې په خپلو کورونو کې خپل منځونه وکړي او چې چاته بیماری وي بار دی بالکل نه روباسي نبی علیہ السلام فرمایي دا وقع بارض چې دا طاعون بیماری په هغه ځمکه واقع شي چې په هغې کې نو هغې نه مه وځئ ګورئ د هغې نه تېښته مه کوئ چې د هغې نه وځئ خو ډېر خلک وي وتښتي اسپتال نه وتښتي دا ګناه کوي دا ظلم کوي دا وایرس دی بل ته به ولګي الله به ولګي کله به ولګي کله به ونه لګي نو دا احتیاطي تدابیر ضروری شی دی مصافحه لاس ملاول مستحب عمل دی خیر دی که د مصافحې نه څه یره کیدی شي لاس به ملاوه څه چل وشو السلام علیکم وایه په هره موقع نبی علیہ السلام صحابو سره لاس خو نه دی میلاو کړی صحابه برار السلام به واچو کې بناستل لاس باړو میلاو نه شو معانقه ورته غاړه استل یو مستحب عمل دی همیشه رسول الله مبارک نه دی کړی کله کله کړی دی نو چې داسې احتیاط دا به نه وی چې زه مړه یاره هېڅ هم نشته بعضې سړی تویش کې راشي تویش کې مړه هېڅ هم نشته راځه مړه ماته را تر غاړه وځه اوس به درته ولګي نو بیا به دومره خولې نه مې ټکې راغې ټیزونه واچې چې خر به هم دومره نشي اچولی بیا به څه کوې ورسره تا ته خدای پاک وایي په دې کوټې روانې ور ټوپ که مړه دا هېڅ هم نشته اورېږه زه به ټوپ هم ته ووایه زما مخکې ټوپه چې پته دې ولګي چې خپې دې ماتېږي او که دې نه ماتېږي نه انسان له الله سبب عقل ورکړې سوچ ورکړې فر من المجنون فرارک من الاسد یو جزام یو خاص بیماری ده وایي داسې ته وتښته لکه زمري نه چې تښتې نو دې امورو کې احتیاط ښه شی دی بیا په پرېکړي سر بانګونه نه په پښتانه وایي په پرې سر بانګونه نه ویلي کېږي نو چرګ چې په سر ورپورې وي نو بانګ به وایي نو احتیاطي تدابیر ډېر ښه شی دی خو دا به نه وی چې دې څیز مې جوړوي جوړونکی الله دی حقیقی مؤثر رب العالمین دی په الله به بروسه کې نور چې د تدې څنګه جماعتونه بندولو متعلق څه خبره نه ده راغلې جماعت کې خیر دی کم نه کم خلک چې څنګه وي څه پروا نشته دی چې چا په ځان باندې شکي یا یری راته ونه لګي یا زمانه بل چاته ونه لګي پروا نشته دی شریعت ولې زموږ داسې تنګ تروش مذهب نه دی الحمدلله دې کې ډېره زیاته فراخي ده په شریعت کې هېڅ خبره نشته په خپل کور کې دننه خپل منځو کا پروا نشته کور کې جمع هم کولی شي جمع کور کې کولی شي یو خاوند دی د مخکې شي زوی دی ورسره ودرېږي زنانه دی ورپس ځان لم زنانه وله جمع ورکولی شي که سړي پکې نه هم نو زنانه وله جمع ورکولی شي خو یاره زنانه به سړي سره یو ځای نه ودرېږي شاته به ترې ودرېږي
یو ځای به نه ودرېږي، شاته به ودرېږي، نو ځان هم جمع سړی ورکولی شي، په خپل کور کې هم جمع کولی شي. او د جمعې د مانځه متعلق هم تاسو خو خیر زما وروڼه یې ملګري یې، د حکومت د وخت ته طرف نه هم د اعلان دی او زموږ علما هم د اعلان کړی دی. نو خیر دی دا یو جمعه دوه به لږ زم تاسو له چوټي درکم پکې خیر دی ښه. موږ به خپل مونځ کوو انشاءالله العزیز، خو چې د بهر نه کوم میلمانه دوستان وي نو خیر دی احتیاط ډېر ښه شی دی. ګاډي بند وي نو خیر دی که تاسو داسې په خپلو جوماتونو کې اجتماعات کم نه کم شي، مذهبي اجتماعات یا څونه کم نه کم خلک یو ځای شي، کم نه کم، نو ښه خبره ده، بده خبره نه ده. دا زمونږ علماو پرون په کراچۍ کې میټینګ کړی دی، ټولو په شریکه د هر مسلک عالم پکې او متفقه فیصله او د قرآن او حدیث پر اړه کې دا فیصلې کېږي. نو داسې خبره نشته دی اجتماعات چې څومره کم نه کم دا مو وایي چې نه اسم نشته اسم نشته اسم نشته، تا ته پته نشته اسم نشته، ورشه وکړه خلک یې غرق او تباه کړل. او دا به مونږ په ړومبورو کې په خپله وي چې څه نشته، مونږ خو یې داسې ګپ شپ دی، مونږ ته پته نه وه چې دا دومره خطرناک شی دی. دا چین پیشه او کاري پیشه او سره پاسه یوې رب دي، نو که څه پکې خوا دې خوا چې نه پروا نشته دی. زمونږ خو د شمېر یو څو دغه دي که نه ګلان دي د ملکه، نو دا به مونږ به دعاګانې به کوو چې زمونږ د ملک خدای حفاظت وکړي. د ملک قوم که تباه شو، د ملک معیشت که تباه شو، ملک تباه دی، د ملک معیشت لاندې روان دی دې وخت کې، نور هم لاندې روان دی. نو دعا به هم کوو، د خپل ملک ته به هم دعا کوو چې الله زمونږ دا ملک هم په خپلو خپو مضبوط ودرېږي، زمونږ ملک معیشت هم تباه نه شي، او زمونږ د مسلمانانو هر څوک چې دي چې الله د مسلمانانو حفاظت وکړي. نو د دې سیدونو لږ به وروڼو خیال ساتو ښه. خیر پروا نشته، نن خو هسې هم باران دی، زمونږ د جمعې چې څومره د مقتدیان دي دوستان دي، یو جمعه دوه چې تر څو دا شینې ختم شوې پروا نشته. خیر دی، زه به هم د تاسې لږې لږې خبرې وکړم چې بیا دا ملګري وایي چې تقریر رانه ځي، زه به لږې لږې درته وکړم. نو خیر دی، په خپلو جوماتونو کې د جمعې مانځل او ځای مختصر بس لږ د جمعې مونځ خطبه او خیر دی که بیا نفل هسې هم کور کې سنت دي که نبی علیہ السلام به نفل کور کول او سنت به هم په کور کول نبی علیہ السلام. نو په سنتو په خیال کوئ که نه چې حضور پاک او یو څه دا کوئ، نبی علیہ السلام فرمایي چې هر مانځل اودس کول دی کې ثواب ډېر دی. که اودس دې وي مې اودس کوئ، ښه مدېداره غرغړه کوئ، لاسونه یې په مخ اوبه اچوئ. په سنتو که مونږ عمل وکړه خبره به ټیک ټاک شي. بهتر مونځ هغه دی چې سړی په ځمکه سجده ولګوي، ټیک ده. که ته په جانماز هم کې په مسلم رسول الله مبارک کړی دی، په پوزي د پاسه یې مونځ کړی دی، په څادر یې مونځ کړی دی، خو په ټولو کې به ښه خبره ده که په کاڼو په سر نیت ته سنت وکوه، هر شي کې فایده ده، ثواب به دې موشي او جنجال نه به هم خلاص شي. لاس په صابون وینځل ښه خبره ده، طهور شطر الایمان. نبی علیہ السلام فرمایي چې پاکوالی صفایي د ایمان نښه ده. نو څه خبره نشته دی. یا دا ماسک اچول چې یو سړی دا ماسک اچوي نو خیر دا اچولی شي. مانځه کې هم که یو سړی دا ماسک اچوي، علما خو ته مکروه ویلی دی، خو هغې پکې یو دوه قیده لګولي دي چې دا مکروه هغه وخت کې دی چې بلا ضرورت سړی پوزه خوله پټوي بلا ضرورت. نو دا خو ضرورت دی، خیر دی پروا نشته. او دویم دا دی چې لږ ډیلی ساته چې ستا خوله تلاوت کوي چې هغه کوله وي ته پکې تلاوت کولی شي، لږ ډیله ساته او پروا نشته دی. لکه دې وخت کې دا احتیاطي تدابیر دا د توکل خلاف نه ده، اسباب نه استعمالول، تعطیل الاسباب دی، دا ګناه ده. خپل اسباب به مونږ انشاءالله العزیز استعمالو. او د ټول نه غټه یو خبره مې ذهن ته بله، د شپې خلک ټوله شپه بانګونه وایي، دا کار مه کوئ ښه. یو حدیث پکې طبراني په معجم کبیر کې شته چې د وبا دپاره اذان چې کوم ځای کې وشي نو الله پې وبا ختموي. یو خو دا حدیث انتهایی ضعیف دی، کمزورې روایت دی. دویم دا ده چې د هغې دا مطلب نه دی چې د شپې بس ټول پاسې په خلکو بانګونه ووهئ. ګور ډېر ماشومان ودي د خوبه راپاسي، ورسره ډېر بیماراني، بعضې خلک ویریږي چې خدای څه چلو شو. نو اسې بانګ وایه په کور کې څه بدیت یې نشته دی. که ته وایې چې حدیث ضعیف هم د خیر دی، فضایلو ضعیف حدیث باندې هم سړی عمل کولی شي، خبره نشته. خو دا اجتماعیت چې د شپې ټول خلک پاسې په لوډ سپیکرو او د کوټې چت ته وخېږي او چغې وایي، د هغه حدیث باندې ولې عمل نه کوي چې مضبوط حدیث د حضور پاک دی، په هغې عمل وکړه که نه. په هغې کې ستا جیب خالي کېږي، که هغې کې دی چې صدقه وکړې. نو دې کې هېڅ شک نه، مضبوط حدیث دی رسول الله مبارک چې د مصیبت دپاره صدقه بهترین شي. نو په هغې عمل نه کوي، کوټې چت ته خوار سړی خطې شي، ښځو له خره چې بانګ نه ورځي نو دې به هم خطرې بانګونه به یې شروع کړي. کوټې چت ته ختل خو آسان کار دی، صدقه ورکوه، چرګوټۍ لال کا خوا کې. بلته یو خبره ټولو ملګرو ته کوم، تاسو ټول ناست یې، د حکومت خو 3000 روپۍ ویلي دي، پته نه چاله به ورکوي چاله به نه ورکوي. 3000 څه شی دی سړیه، دا دې زیاته کي. او دویم دا دی چې کم مالدار یې وسم کېږي په خپل ګاونډ کې غریبانان خوار چاته معلوم دي که نه، دې عالمان خوار به څه کوي؟
مزدور دی ګیلکار دی یا ګوډ مار دی چاره لذي سبا کوي چې د پکور کینی ته بار نه پرې دی پکور سخوري جمع پونچی خو چا سر نشته غریبانان په خپل کورونو کې پراته دي نو چې دا کم مالداران خلک دي د زکات میاشتې دي اسیم او د خیرات خیر کګړې میاشتې دي مهرباني وکړئ په خپل گاوڼ کې دی غریبانان له تروړ وړواله دا صدقه مشوا او غریب هم خوشاله شي ټول چې څومره د ما आवाज اوري په خپل ماحول او گاوڼ کې ز خپل غریبانان له یو تروړ وړواله ولا سب نور سم چې سم غوړي وی هغه لګي هغه ولا واله سبزي مبزي وی هغه ولا واله چې غریبانان دغه دي چې هغوی ته هم څه فایده ورسي او الله به هم خوشحاله شي دعا وکړئ رب العالمین د دې فتنې نه مسلمانان په حفاظت او په امان کې وساتي الله موږ له استغفار او د توبې توفیق راکړي یا الله ته زموږ د دې مصیبت نه په امن کې وساتي چې کوم پکې بیماران دي الله روغ صحت او شفا ورکړي یا الله چې کوم پکې مړه شو شهادتونه نصیب کړي او چې کوم بیماران دي روغ صحتونه ورکړي الله د ټول مسلمانانو د هر ملک د مسلمانانو د دې مصیبت نه خدای امن نصیب کړي الله امن نصیب کړي الله امن نصیب کې خدای د خپل عذابونو نه مساته الله د خپل قهرونو نه مساته د خپل غضبونو نه مساته الله دا ټول زمونږ د ګناه نتیجه ده زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کې الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کې الله مونږ له توبې توفیق راکې الله مونږ له توبې توفیق راکې الله مونږ له استغفار توفیق راکې الله مونږ له د نفلونو د منځونو توفیق راکې خدای زمونږ د خپل ملک پاکستان حفاظت وکړي الله د دې د مسلمانانو حفاظت وکړي د عام مؤمنینو حفاظت وکړي او نور دنیا کې چې کوم دی مسلمان په دې غم کې مبتلا دی خدای هغې ته محفوظ کړي دعا وکړي الله زموږ حرمین بندي الله مکه بنده د مدینه بنده د نن سبا عمره بنده او طواف بنده او د رسول الله مبارک سلام بنده یا الله واپس حرمین کلاو کې خدای حرمین واپس کلاو کې الله یا الله حرمین واپس کلاو کې الله بیت الله طواف واپس کلاو کې الله د رسول الله مبارک مختبه پسونو زرګونو مسلمانان ولاړو درود سلام به کاو هغه بن شو الله الله تا مونږ په ګناه نیولي خدایا د خپل مبارک پیغمبر الله د هغې مبارک چهرې ته د مسلمان ودرېدل بیا نصیب کې الله خدای مونږ ټول هغه ځایونو له بوتلی کې او خدای حرمین بند شوي دا تا مونږ په ګناه نیولی یو خدای دا ستا عذاب دی ستا قهر دی ستا غضب دی زمونږ ګناه یې وجه ده الله ته ظلم نه کوې دا زمونږ ایمان دی خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي الله د امت مسلمه ګناه معاف کړي الله د امت مسلمه ګناه معاف کړي خدای د بیت الله طواف واپس شروع کړي الله د بیت الله طواف واپس شروع کړي الله مسجد نبوي واپس کولو کړي الله مسجد نبوي واپس کولو کړي الله د مونږ جماعتونه بند شو الله په ډېرو ملکونو کې جماعتونو ته جرندې لګېدلې دي الله جماعتونه بند شو مسلمان شته جماعت بند دی مسلمان غواړي جماعت بند دی یا الله زمونږ دا جماعتونه کولو کې الله زمونږ دا جماعتونه کولو کې الله مدرسې بند شوې الله د قرآن درسونه بند شو الله د حدیثو درسونه بند شو الله د دین درسونه بند شو یا خدای پاک دا درسونه کولو کې خدای دا درسونه کولو کې الله دا فتنه ختمه کې مونږ غریبانانو بې کسه بې څوکو درته لاس نیولې دی خدای که د چا په ګناه دي نیولي یا غم معاف کې موږ هم معاف کې خدای موږ هم معاف کې موږ هم معاف کې چې څومره بیماران دی الله روغ صحتونه ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي زموږ د حلال و فراخه روزي نصیبه کړي او خدای که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ پر هغوی بدله کړي بې اولاد اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي زموږ په حال رحم وکړي الله زموږ په حال رحم وکړي الله خدای زموږ ته د کرم او د رحم په نظر وګوره زموږ رشته دارانو ته زموږ دوستانو ته تمام ډېر دوستان دي اکثر را سره رابطې کوي الله زموږ دوستانو ته د رحم په نظر وګوره خدای موږ ته د قهر په نظر مه ګوره الله موږ ته د قهر په نظر مه ګوره موږ ته د رحم په نظر وګوره زموږ بچو ته د رحم په نظر وګوره زموږ زنانو ته د حیا او د پردې او د رحم څادر واچوه او خدای تم د مصیبتونو فتنو آفاتونو په حفاظت کې او چې کم خلق په دې کې مبتلا دي الله روغ صحتونه ورکړي برحمتک یا